نو دا یو خبره یاد لرئ چې د رمضان مبارک دا اعمال دا ډېر زیات قیمتي دي، الله ته ډېر ګران دي. نو د دې دپاره داسې غله ناست دي چې قیمتي څیز به ستاسو نه څه کوي، دا به درنه پټوي. غل په کمزوري څیز پسې نه راځي، چې راځي د قیمتي څیز پسې راځي، د هغه څیز پسې راځي چې د هغې قیمت ډېر زیات دی. نو اوه غله داسې دي، اوه غله چې دا اوه غله به زمونږ د روژې زمونږ نه خرابوي، زمونږ د روژې د اعمال به زمونږ نه خرابوي. دا مونږ ته په تاک کې ناست دي اوه غله. اولنی نمبر غل زمونږ د روژې د اعمالو پټوونکي اولنی نمبر غل دا ټلویزیون دی، سکرین LED، دا اولنی نمبر غل. په دې باندې بیا الله دې موږ ټول محفوظ ساتي. بېهوده ډرامې به خلک ګوري، بس اسانه خبر ده، بیٹک کې ټي وي ولګوه، په کور کې ټي وي ولګوه او روژه لنډه او ډرامه به یې لګولي او ډرامه ګوري. نو دا اولنی نمبر غل دی، ستا د اعمال تباه کوي، ستا وخت ضایع کوي، تا د ذکر اذکار نه وباسي او په دغه ډرامو کې بربنډې زنانه هم راځي. نو که نارینه ګوري نو زنانو ته کتل حرام دي، او که زنانه ګوري نارینو ته کتل حرام دي. نو دا اولنی نمبر دشمن دی چې زموږ اعمال ضایع کوي. په دغه سکرین کې په اول نمبر غل کې رمضان ټرانسمیشن د رمضان مبارک پروګرامونه وکاو، ثابت کال به جنې کډیږي، په سکرین به کډیږي، اشتهارات وکړي، غاني به وي، پروګرامونه وکړي، لوپټه خو دوه پیژنې نه او لباس ورسته ورځه مختصر کوي چې لباس مختصر شي نو خدای دا بسره مخ پټولو، ځان پټولو، حیا او پرده او ډیر خو بګدا ماشاءالله وای او ډیر بیوقوفه کسان داسې هم دي ځان ته مذهبي سکالران وای، لیکن هغه وسره هم بیا یوځي وای پرده خو د زړه په کار ده، د مخ پرده چا راوستې ده. نه 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 نه، کوم حکم چې د شریعت دی هغه دی. که ته ول ډېر تعویلات وګورې چې نه داسې پکار ده داسې پکار ده، لیکن د شریعت حکم دی هغه به منې. د مخ پرده ده، دا مسله خو جوړېږي هم د مخ نه، چې چا مخ نه لیدلی نو هغه په زنانه باندې څه کوي؟ دا مسله خو سټارټ کېږي د سترګو نه او د مخ نه. نو اصل د پردې ځای خو دا مخ دی. د ډېرو خلکو دا داسې دي آزاد خیاله ځان ته وایي وایي مړه د مخ پرده پکې چا راویستې، زړه پرده پکار ده. نو زما زړه پاک دی که نه؟ داسې اسان دلیل ول ورځي او دلیل یې دا اتانو هم نه دی. وایي زما زړه پاک دی، چې زما زړه پاک دی لحاظه ما ته د مخ پټولو څه ضرورت نشته. نو ستا د زړه نه د ام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زړه ډېر پاک و، دومره پاک دامنه زنانه وه چې د الله رب العزت د طرف نه سرټیفیکیټ ورته حاصل دی. قرآن مجید کې ورته آیاتونه الله رب العزت راولېږل چې دا دومره پاک دامنه زنانه ده. او هغې د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پرده کوه او ته وی چې زما زړه پاک دی، خیر دی که زه پردي نارینه ته ګورم یا پردي نارینه ما ته ګوري، او زه ورسره ښکلي پرفیوم مې لګولی دي. د زنانه لپاره پرفیوم لګول، خوشبو لګول دا حرام دي د پردو نارینو باندې چې دا خوشبو لګي. زمونږ زنانو په کور کې ټک خوشبو نه کوي، میک اپ به نه کوي، پاکي کپړې به نه اغوندي، بس دغه لوښو ته به نښتي او شوړه ده او دا ده او جارو ده او دا ده، پوچه ده او دا ده، او بس په کور کې به لګیایي. ها چې کله ورته ووایي چې زه چې ځو اسپتال ته جو ځان به سمبال، یا خدایه پاکه ته خو بیماره نه یې. نو بیماره یم خو خلک بده ښکاري که نه، ټول خلک ګوري. نو موږ ورته هم دقه وایو چې دا خلک کم ګوري دا تا ته نه ګوري. په داسې بورګه کې لاړه شه چې خلک وایي چې مړه چاته خیراته یې د خیر دی ودې وایي، خو چې کم از کم ستا حیا او پرده دا په ځای باندې پاتې شي. نو زموږ زنانه غم له بځې هم ځان سنبالئ، خادی له بځې هم ځان سنبالئ. نو د چا لپاره ځان سنبالئ؟
او په کور کې چې حکم سړی دی دې لپاره الله رب العزت متعین کړی دی مقرر کړی دی نصیب وسره لګیدل هغه د ځان نه خسته کوي جو بس د قدوان د کونډي ځامن ناسي دا خزه د کونډه له دا کونډي سپیر او هغه په دې اسخا مردانو جامو کې د ګرځي خیره نه ګرځي دا چې بهر چرته زنانه وای نه جواسي به اوچت جت ګوري ځکه چې شیطان خو د پردې زنانه خسته کوي کنه نو د دې وجنا په کار دادا چې زنانه په کور کې میک اپ کوي په کور کې ځان سنبالای په کور کې خوشبو لګای خیر خاوند ته ولګو اجازه دی دادا لیکن بهر جوزي خوشبو بنه لګي دا وای نه زما د مقصد تر نشتا چې ستاسو د مقصد تر نشتا ولې ځکه چې زما زړه پاک دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازه وغوښتو یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم زدر تل واړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي لک صبر وکا لک صبر سوق دی صحابي دی د صحابي درجه چې الله رب العزت فرمایي چې ما د دې صحابو د ازډونه ولټول د دې صحابو د ازډونه ما ولټول څوک فرمایي علیم بذات الصدور هغه رب فرمایي چې د زړونو د سینو پر رازونو باندې خبردار ذات دی او څه فرمایي وای ما د دې صحابو د ازډونه ولټول وای ما پکې د تقوا او د ایمان نه بغیر نور څه نه دي موندلي صرف پکې تقوا ہے الله یې گواہی ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه فرمایي ولې غي زما صحابي اول نمبر د تقوا دا درجه ده چې الله تعالی فرمایي د په دې زړه کې صرف تقوا ده صرف پکې للہیت ده صرف ایمان ده مضبوط ایمان ده بګي اول نمبر ده دویم نمبر پستر کو باندې ډوندې صحابي پستر ګړوندې سو د نخکاری لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ودرېګه صبر وکا او خپل زنانو ته وای پرده وکئ ازواج مطهرات و دوی الله رسوله دا خو پستر ګړوندې مونږ نه ني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سو فرمایل دی خو تاسو نه ني تاسو وی نه کنه او چاته وای ازواج مطهرات ته وای خپل پاک دامن او خيستا د ایمان نه ډکی د حیا نه ډکی بیبيانو ته وای چې تاسو وی نه کنه او دلته زمونږ خلک ډېر خپل عجیبه ستر او پرده کوي پر دې نارینه بسای کوي په دې مارکیټونو کې وګرځي او د دې نارینه سره وسولېږي راسولېږي او زما روزه ده په دې حالت کې روزه می ستاسو روزه پاتې کم ځای ده روزه په دې تلې راغلي ده نو اول نمبر ډاکو چې زمونږ په دې اعمالو باندې حمله کوي زمونږ د اعمال وړي هغه د ټلویزیون سکرین دا سکرین الته خبرونه کوي نو چې کومه زنانه ناسته ده یو فیشن شو ده هغه په داسې لباس کې ناسته ده دومره میک اپ یې کړی دی چې ستا به د خپلې ښځې نه بیا اړه توري ته به وایي چې دغه ښه ده او په رمضان مبارک کې به راشي پوره کال به ګډېږي پوره کال به ګانې وای پوره کال به فلمونه او ډرامې جوړای او په رمضان کې بیا راشي او چېرته یو ملا چې کوم دی راټینګ کړي چې هغه داسې وي چې هغه د پیسو شوقي نه وي او څو پیسې وله ورکړي او ځان سره پروګرام ته کښېنوي او ماشاءالله مختلف مسلکونو والا خو پکې ډېر زیات دي چې هغه ورسره ناست او دا د خپلې ښایسته ښایسته نرمې نرمې خبرې ورته کوي او وای تاسو څه خیال دی چې په دې حوالې سره د رمضان مبارک د رحمتونو چې راوړي د اواز د نریږي ښه نو ستاسو څه خیال دی که مولانا صاحب خوشحالي چې لکه دا وړې ښکلې زړې دي راځه خبرې ورته کوه جواب هم لیکئ او درای خپل ورکوئ هلکه ته د دې سره کښېنې ولې د دې زنانه سره ته کښېنې ولې ها که داسې پروګرام دی چې ته زنانه نه یې تا ته مخامخ نارینه ناست دی کیمره یې ورته لګولې ده نو بیا ټیک ده بیا صحیح ده ستانه سوال کېږي خو د کیمرې مخې ته کېږي د زنانه مخې ته نه نو بیا دغه پروګرام ټیک دویم نمبر ډاکو زمونږ اعمال زمونږ نه وړي دویم نمبر ډاکو دی بازار مونږ بازار په دې رمضان مبارک کې دا بازار په خسته شي خبره ماته یو ملګری وی زو سره ناسو ماته یې خبرې وایره چې کوم څه ست ګوري هغه به تاسو ما واخله ما وې سره ځان سره یو طرف ته ګرانی ده نو پیسې دې پیسې لاړه دا ډېر چالاک دشمن دی دا بازار پیسې دې پیسې لاړه ضایع شو او دویم نمبر وخت دې هم ضایع شو دغه وخت د قرآن په تلاوت کې لګولې شو په ذکر اذکار کې لګولې شو
دا ډاکو موږ ته تیار ناست او دریم نمبر ډاکو دی کچن دا په زنانو باندې حمله کوي دا زنانو ته پټ ناست او په دې کې مین قصور د نارینو دی په کور کې هغه هلکانو دی کوم هلکان چې د خوراکونو شوقیان بس هغه غریب به اوس لګیای په کار دا چې هغه خپل دسترخوان موږ مختصر کړو زه اکثر زما سره د ملګري ګپ شپ لګئ زه ته یو قسم سالن بس دا خبره غلطه کوم که ټیک کوم یو قسم سالن په کار دی سړی خپلې مزدار وخوري او موړ پې هم شي اوس تا په دسترخوان باندې دومره څیزونه خواره کړي دي چې د یو یو څیز نه یو نوڼی کوي نو یو خو د رزق ضایع کېږي دویم ستا معده هم پریشانه ده کله ورته ته بینډی ور مخامخ کړي جو هغه معده ځان دی بینډو ته توله کړي چې یاره دا بینډی به اوس په کم انداز باندې معده کوم جو درست د دې ځای کې نه پسې ته پکې اوړه ورولې جو هغه معده ورته د خپل ډایرکشن بدل کړي د دې کیچ نیولې خپلې طریقې که نه نو هغه ورته د خپل طریقو ته بدله کړي چې زه اوس په دې انداز به اخلم جو دی ورته دغه ځای کې نه یو وخت یو پوټې ورولې هغه وایي خدایه پاکه وختي خو دا کم څه چې را روان و دا بل شان اوس بل شان دی نو بایی ښایسته او ښکلی خوراک یو سړی دا وایي چې بایی زه دې په دې کې رمضان مبارک کې ښکلي اعمال وکړم الله ته دې ودرېږم نو بایی هغه له پکار دا ده چې دې خپل خوراک په دې کې مختصر کې ساده دې کې بیا به انشاءالله ټیک کېږي افروز د مولانا طارق جمیل صاحب د زوی نه انټرویو اخیسته هغه ته وی وای د مولانا صاحب سحری څنګه ده او افطاری څنګه ده نو هغه زوی ورته وایي که زه درته اوس وایم ستا به یقین نه راځي هغه ورته ووایه خیر دی هغه ورته وایي زما پلار په افطارۍ کې کجوره او کاوز کې نو بیا عبادات دوم ولاړې دي کجوره او کاوه دا وس کی او دا هغې نه بعد لمونځ وکړي د مانځه نه بعد چې راشي نو د هغه د پرهیز سالن دی چې هغه د مصالحو نه بالکل پاک نو دا وس د بزرګانو د عالمانو دا زندګي ده نو دا کچن مونږ زنانه دومره مصروفه کړي یو ورته یو فرمایش کوي ما له سره دا جوړ کا بل ورته ما له سره دا جوړ کا اوس دا چې کومه زنانه ده د دې خو هم روژه ده که نه دا خو هم د چا بچی دی که نه دا خو هغه زنانه ده چې دا چې کله د پلار په کور کې وه نو روژه ماتې ته به ایله خلکو په زورونو راپاڅوله او دا خو نیازبینه وه اوس چې کله ستا کور ته راغلې ده تا ورته ځان نه جلات جوړ کړی دی هله شابه دا هم وکړه او که معمولي غونته کې په سیس کې مالګه سیوا وه جو د دغې زنانه غریبي بیا بېزتي شروع که چېرته یو څیز داسې دی چې مالګه پکې کمه ده یو په هغې باندې رټلی کېږي تا له خو هېڅ کار هم نه درځي ته څه کولی شې دا ته په کور کې څه کار بار نه دی ښودلی او چې کله یې راواده کوي نو بیا صحیح اولا مړی دا د کار نه بېغمه ده په دې موږ ټک کار نه کوو دا بس زموږ د کور ښایست دی زموږ د کور حسن دی جي خو چې کله غریبه راواده شي جو بیا دا د کور نوکره ده او اوس به دا چې کوم دی لګیایي او دا خاوند به چې کوم دی دی به په موبایل ته متوجه یا موبایل ګوري او یا به دی بهر ځان له ګرځي ملګرو سره او چې کله د اذان ټیم شروع شي جو ورځ دی به کور ته راننوځي ها شابه سامان راوړی دسترخوان لګېدلی دی ها دا تاسو وګوره پکوړې د نه غونډې سوي دي د الله بنده ته د زندګۍ نه لږه خوند واله مزه واخله ته د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم زندگی وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام با د خپلو بیبیانو سره د کچن کار کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورسره په کور کې جارو وهله نبی علیه الصلاۃ والسلام با په خپلو کپړو کې پیوند لګاو اوس د هغه کورونو رازونه ولټوئ په کم کور کې چې ښځه او خاوند په محبت اوسېږي د هغې مین وجه به دی چې دا خاوند به د خپلې ښځې سره مدد کوي مونږ ته ځان په دې باندې بدې ښکاري الله زه به چکني کوم زما په خپله دا عادت دی زه درته زه کوي ما چې بھائی خلک به یاره په خپله پې عمل نه کوي او بل د ځان سره شریک کوي بل ته وایي چې ته وکړه او بل هم وایي ملا بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي نو هغه هم نه ده الحمدلله زه په خپل کور کې چکني کوم زه ټماټر کټ کوم زه سلاد جوړوم زه فروټ چاټ جوړوم زه چې پخوم الحمدلله الله لاک شکر چې ماته د خپل نبی حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په تعلیماتو باندې او د هغو په زندګۍ باندې د عمل توفیق الله را کړی نو بای ټول ته دا درخواست دی چې دا زنانه دا هم انسانان دي که تا روژه نیولې ده د هغو روژه ګورستانه ډېره سخته ده ځکه چې د کور دا کار کول دا ګوره ډېر ګران کار دی یو ورځ چې زنانه نه وي که نه د پلار کره تلي دا سړی داسې لکه یتیم دي آتش پاڼې ګرځي
او رو خوراک هم نه کله ولا یو را لګي کله ولا بل لګي او چې خزه دې ګوري بیا وای بیا خانه کنه ستا سپلای پالیشي ستا بوتان پالیشي جامې د خپل اسری ستا هر سہولت تا موجودي اے بے پیسو تخپل خزینا پیسې نه ورکې د کچن د کار بے پیسو کوک د خدای درکړې دي بے پیسو دوبي د خدای درکړې دي بے پیسو پوچل کول کی نوکر د خدای درکړې ده د دې زنانو قدر وکړي عزت یې وکړي ما ورته ته بیان کوم یو ملګری راځي مفتی صاحب نوري را باندې مستی کوي مفتی صاحب نوري را باندې مستی کوي مې ولې دویمړه دا زنانه بیا مستی کوي خیر دی د زنانه ذات سره دا نفري دا مسکه هغه الله پیدا کړی داسې دي اے تاسو ګورئ نه دا بچي ومي کنه دا لکان لیکن دا لور څنګه د دې سره دا نزاکت او د دې سره دا نیازبینواله خون کوي کنه نو څنګه چې ته د خپل لور نیازبینتوب دا برداشت کې او دا د خخکاری ولې د تخکاری د پشان د پم نه چالو دا د سره فیصله سلوک کوا ولې سلوک سره کوا اولنې مقدمه د قیامت پورز باندې حقوق العباد کی د خزي او د خاوني کچري خزه د خاون نه رضا ده خاون د خزي نه رضا ده نو په نورو معاملو کې بعد د سره انتهایی نرمي کی نو کو بکنه ان شاء الله